علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. روز سوال کړی دی چې حسین رضی الله عنه دا غي د خاندان خلک دا یزید شهیدان کړي و نه، یزید نو شهیدان کړي بلکې یزیدی په شهادت باندې خفه هم دا اصلا د شیعاګانو مشرانو او د ابن زیاد سره ملګری شوی دا هغه شهیدان کړي. دغه شیعاګان الله پاک په دغه عذاب مبتلا کړي دي چې ټول کال هر ورځ چې هر کال چې دغه ورځ راشي نو دوی ځانونه وهي او دا دوی د پاره کې چې زمونږ د جرم به معاف شي، زمونږ د مشرانو دا هغه په جرم کې نورم اضافه ده. دا عذاب دی د الله پاک چې دوی پکې مبتلا دي. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی دی چې یو زنانه ده هغه وی ز خپل سونه خرڅوم جمعات کې لګوم یا مدرسه کې لګوم او دې کې ما سره د خاون خوخه نه نو دا خو د دې ملک ده، د دې ملک ده که د خاون خوخه وي کنه وي دا غ پیسې لګوي شي په جمعات کې یا مدرسه کې. یو بل سوال کړی دی چې یو کس امام دی په جهري مانځ کې او فاتحه اهدنا الصراط المستقیم پورې خفیه ویلې د بیا چا فتح ورکړه نو دې صورت کې سجده سهو لازميږي ور باندې. یو بل سوال کړی دی چې یو کس د مالدار سړي احترام کوي داغه د مال او دولت د وجنه داغه د پیسو د وجنه دې د پاره چې سره کینو دا سپیره سړی ده دا د کې صفت د تم او د لالچ ده او عربی کې مقوله ده وي الطمع يسير الاسد ذبابا، تمه د زمری نه مچ جوړي یو سړی به زمری خوف په خلکو باندې پروت پي خو چې دې تمه کوي نو بیا مچ تی جوړيږي، مچ هر سړی د ځان نشړي نو دی بم هر سړی د ځان نشړي ذلیل وي. او طمع کې دا درې ټکي دي توي میم عین په دې یو باندې مټکه نشته نو چې څوک تمه کوي نو داسې خالی لاس په پاتې کیږي. نو تمه دا ډېر بد شی ده. د مالدار سره عزت کول د مالدار په باره کې مولانا روم فرمای اهل دنیا چو سگی دیوانه ان گوش شو ازین چو بس بیگانه ان. وای اهل دنیا چې دی دا لیونی سپی دي دوی نه یو طرف ته زدا پردي دي خپل بنشي نو دای کلاله چورته کوي دي د پاره چې دی به ماته سرا کی ټول عمر به پامدي کې تیر کې خویس په پلاس ورنشي. او د بل سوال جواب دا دی چې دې سره د مالدار څخه خبره ده که مالداري که غریب چار سړی د سجدي ځای ته نه ګوري په مانځ کې خشوع نه نو یو فرضیت ده فرضیت ادا کیږي خو چې مونږ دې په توجه باندې نه کوي نو هغه د قبولیت درجه ته نه رسیږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی دی چې منی په جامو باندې لګیدلی نو مونږ سره کیږي نه، منی نجسه ده که چرته دغه د ډبلې روپۍ د اندازې نه کمی او چا ور سره په غلطۍ کې مونږ وکړو نو مونږ شوی دی او که چرته د ډبلې روپۍ برابر وي یا دې نه زیات او مونږ کړی نو هغه مونږ نه دی شوی هغه برابرځي. او که د ډبلې روپۍ نه کمی او مخکې نه سړی ته معلومات چې زما دا ځای ګنده ده نو هغه به وینځي د مانځه نه مخکې کوي نه وینځي او مونځ ور سره وکړه نو بیا هم مونځ نه کېږي اگر که د ډبلې روپۍ نه کم وي. السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی دی چې یو ملګري څه وخت مخکې درهم چاته ورکړي وو هغه وخت کې د درهمو ریټ چې و نو تقریبا 30 کې و اوس 46 کې چلیږي نو دې ته اعتبار نشته دی ښه تقضى الديون بامثالها قرض به په خپل مثل ادا کیږي نو چې هغه درهم ورکړي دي نو دی به درهم ورکوي ورته که ریټ کې کمی راغلی که زیاتې راغلی هغې ته اعتبار نشته درهم یې ورکړي 2000 درهم به ورکوي. بل سوال کړی دی د عقیقې په باره کې نو چې ومې ورځې نه خطا شوی دی تاسو په 14مه نه دی کړی په 21مه کوئ نو ښه دا ده چې په 21مه یې وکړئ خو که ملګري مصروف ای او تاسو په دغه باندې وکړه یو ورځ مخکې وکړه یا وروسته وکړه څه مسله نشته دی تاسو ناسم
سنت لار خطا شوه د سنت په ومه ورځ باندې. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی و ما زوی دی هغه زیل کوي نو دغه آیاتونه ورته ولیکي وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. دغه ساختونو کې ورکوي نو الله به خکې. سوال کړی دی چې 12 بجې نو 12 بجې زوال نه کیږي دغه وخت کې مونږ کول منع دي بلکې تقریبا شلبان د 12 بجې کم او بیش زوال کیږي هغه وخت کې به سړی که نوافل کوي نو کوي شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی چې یو کس د ماښام مونځ کو دویم رکعت کې هغه دا ګمان وکړي چې دا زما اول رکعت دی نو پاسېده او بیا صرف بسم الله ویلې ده نو دې سره سجده سهو نه لازمېږي خو چې سجده سهو نه لازم شوي سړی سجده سهو وکړي نو مونځ کې څه فرق نه راځي مونځ صحیح ده. یو بل سوال کړی دی چې یو زنانه هغې ډېره زمانه تېره کړې په ډومتوب کې او پیسې چې پیدا کړي دي نو ټولې د ډومتوب پیسې دي نو دغه پیسې خو حرامې دي البته مسجد کې خو یې نشئ لګوئ خو طلباو ته یې ورکوی شي یا د طلباو په لنګر باندې خرچه کوی شي. یو بل سوال کړی دی د اوبو په باره کې د خلکو کې دوه خبرې مشهورې دي. یو دا چې وای د مؤمن جوټه چې دا وای دا شفا ده دا دروغ دي او د دې نه حدیث جوړ کړی نعوذ بالله چې پیغمبر علی السلام دا فرمایلی دي بالکل دا حدیث نشته ده او دغه خبره چې څوک کوي نو دا بے ځای خبره ده. او دویمه دا چې وای وبدي مثلا د ګیلاس نه د سوس کلی او صفات دي نو پاغي کې بنوري وبنا چې دې سره غوبه مکروه کیږي دام غلطه خبره. السلام ورحمت الله وبرکاته. چې امام جمع ورکی د ماسختن او بیا خلق سنتم وکي وترم ادا کی بیا غینه پس امام وای چې زه مثلا بیا ودسوم نو دغه صورت کې وتر خو شوی دی هغه مستقل منځ ده البته سنت د فرض تابع دي نو بیا چې کله د فرض را ګرځي نو سنت به مرسر را ګرځي. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی چې یو کس غسل وکي بیا غې نه پس نکونه واړه کی نو پروا نه کوي غسل شوی ده. یو بل سوال کړی دی چې یو کس وایي چې موږ دا اورېدلی دي چې یو کس د جنابت په حالت کې هغه نکونه کټ کی یا ویښته کټ کی او بیا د غسل وکي نو هغه ویښته هم داسې نجس پاتې کیږي نه دا بې ځایه خبره ده خو د جنابت په حالت کې دا کار کول مکروه دي ویښته کټ کول یا نکونه کټ کول مکروه دي خو بل فرض کچا کټ کړ او غسل وکړ نو غسل شوی ده. بل سوال کړی دی چې یو کس مونځ کوي او مخامخ شیشه لګېدلې نو اصلا شیشې ته مونځ کول منع نه دي مخامخ خو که شیشه کې صورت ښکاري نو بیا مونځ مکروه ده. نو که شیشه داسې چې بالکل مکمله توري او ستا صورت نه ښکاري مونځ ورته کوی شي خو که چېرته ستا صورت ښکاري په هغې کې نو بیا مونځ مکروه ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی دی د تعویض په باره کې نو وایي دغه حدیث نه ما سوا بل حدیث شته دی دوی یو حدیث نقل کړی دی د تعویض په باره کې همدغه یو روایت دی د جواز او په مختلفو کتابونو د احادیثو کې نقل دی. بالغ کسانو ته تاسو ساختونه لیکئ یا دم کوي او یا ساختونه ورته لیکئ. البته که چرته یو بالغ وي خو هغه داسې وي چې عاقل نه مجنون وي یا معتوه وي لیونتوب پې راځي یا لیونتوب ته نږدې وي نو بیا هغه هم د ماشومانو په حکم کې ده. بل سوال کړی دی وایي مونږ کپړه راوړو د چین نه او په هغې کې څه ګزونه کم راځي وایي مونږ دلته چې مشتری ته ورکو نو هغه ته وایو چې 2 ګزه مثلا په دې کې کمې نو هغه ستا خپل دی او باقي که زیات کمې مونږ د هغې ذمهواري اخلو
نو بیا وای زمونږ او د هغې په منځ کې دې باندې اتفاق راشي چې ستاسو اتفاق پرې راغلی نو دې کې خبره نشته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی چې یو زنانه هغې نوی اسلام قبول کړی دی او عمر یې ډېر زیات دی، څوک ورسره نکاح نه کوي او هغه د بچو خواهشمنده ده، بیا یې څه شی کړي دي نو دوایي په ذریعه یې څه شی کړي. یو خدا دی چې هغه ټیسټ ټیوب ورته وایي، هغه دا چې د بل انسان د هغه نطفه هغه د ستنې په ذریعه باندې د دې رحم ته رسوي، نو دغه خو ناروا عمل دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی د تصویرانو په باره کې، یو د ضرورت تصویر وي مثلا پاسپورت او ویزې وغیره د پاره نو هغه جایز دي، دې نه ما سوا هر قسمه تصویر چې بلا ضرورت دی نو د هغې وښکل ناروا دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی، وایي مونږ د کرونا ټیسټ کړی و نو وایي نتیجه چې ده نو مثبت راغلی ده، وایي مونږ دپاره وظیفه نو بس ذکر اذکار ډېر کوئ، خاص کر یا حنانو یا منانو دغه ډېر ډېر وایي، انشاءالله الله به شفا درکړي. یو بل سوال کړی دی د بدن زیاتي ویښته لرې کول، د هغې دپاره چې کومه دوایي د هغه که نارینه استعمالی نو استعمال مکروه دی، حرام نه دی. او پاتې شو د زنانه دپاره نو د هغې دپاره بلیډ استعمالول دا مکروه دی، یا دغه ماشین چې تاسو یادوئ